کتونکو سلامونه. زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی. نن زما ټاپک چې کوم دی په دې فراډیانو باندې دی. تاسو ته څنګه پته ډېر خلک فراډونه کوي، ډېر خلک مختلفو طریقو سره فراډونه کوي، پیسې پټوي، خلکو نه په بل طریقو مختلفو طریقو باندې پیسې اخلي. داسې معلم یو ببو راغلی د ما د کمپلین کړی دی، دې نه چا پیسې پټې کړي دي. ببو تاسو موږ له څنګه راغلی؟ تاسو له زه دې له راغلی یم چې یو بل ورځ زه په بوټ کې د چینچۍ والا تر وختم چینچي راته ودرېده. د ډېر د پیسې خرچه ډېره وه، ما ته یې د قسطه 20 روپۍ دي. نو چې زه ورسره وختمه، یو وروستو ښځه ناسته وه، یو مخکې ښځه ناسته. هغه زره یو ورکوټې ماشوم و، یو 8 کالو به و. هغه زما په اوږه سر کېښودو. یعنې ما وی بس یاره دې ماشوم باندې بس چلي نو خیر ځه بس ځه. یعنې بس هغه ناګهانه په اوق شو بس بس ما ته خپې خوا دي ښکلې ما له جامې پلیتې. په هغې دوران کې دوی زمانه بټوه اوښکله. چې بټوه یې اوښکله، بیا هغې بلې ښځې داسې اشاره غونته کې ورکړه چینچۍ والا له چې بس موږ خپل کار وکړو، ته دا ته دا کوزه که چې زه سپین جومات له څنګه ورسولم. بس ما ته یې وی ترورې کوشه دا هلک الټۍ کوي، تا له کپړې څښا کوي. چې زه کوشم زما وکتلو، خو بیا هم زه پې شوې نه وم. زه چې د 400 د پلین کوچ اډې ته رالم او ما پلین کوچ والا له کري ورکوله، ما سره د هغې نه مخکې خپلې پیسې لاس کې نیولې وې. دا نور بس ګاډو ماډو کې چې زه رالم، ما هغه ورکړه چې ما جیب ته لاس کې زما بټوه نه وه. ما ډېرې زیاتې چغې ووارې، خو هېڅ چا ماله اډو څه مدد څه امداد را نه کو. ما ته سړو ووي چې ترورې کو ته ډېرې چغې مو وښې، تا له څوک قسم نه درکوي، دا مسلماني نه، دا ټوله کافري ده. زه دا تاسو ته ټولو ته درخواست کوم، حکومت ته درخواست کوم چې د دې خلکو کوشش وکړئ. ګوره زه خو کونډه رونډه ښځه یم، نه مې زوی شته، نه مې خاوند شته، نه مې کور شته. دا ما په نول زول پیدا کړی، خپل روغ رنځور له ګور کفن له ما او زه ترې خلاصه کړم. نو دا خو خبره نه ده که نه؟ دا خو تاسو دې خلکو ته دا دغه وکړئ، کوشش وکړئ دا خلک ګیر کړئ، ګرفتار کړئ، زما په شان تورسرې او کونډه رونډه بله به هم خواره کړي، بله به هم خرابه کړي. کتونکو تاسو څنګه وکتو ببو څنګه کمپلین راکو. خو ببو زه تاسو نه یو بله سوال هم کول غواړم، دا پیسې څومره وې؟ پیسې یو 15,000 روپۍ ما سره د چامانت و، هغه هم و. او زما خپل 14,000 وې که 15,000 روپۍ زما وې. زما پکې خپل شناختي کارت پروت دی، زما پکې لمبرې دي، زما پکې چابیانې دي. او زما نسواري رنګ کې، ګوشتي رنګ کې، نسواري رنګ کې زما فرس دی ورکوټې د لاسه. کتونکو تاسو څنګه وکتو دا ظلم ډېر زیات شوی دی. نو زه به تاسو ته ویل غواړم دا حکومت به تاسو لکه تاسو څنګه ووایئ که نه چې دا حکومت دا ګرفتار کړي. حکومت کوشش ورپسې وشي، کوشش ورپسې بالکل وشي، خو تاسو به عوام ته څه ویل غواړئ که داسې وینئ تاسو ته څه ابتلا وکړي؟ نو زه به عوام ته ووایم چې بس تاسو هم خپل ځان قابو کې ساتئ او داسې دغه ګاډو ته مه خیژئ چې تاسو پکې ښځې هم ناستې او ګڼکپانې ښځې او چې خیژئ داسې له اول ګیر چاپېره وګورئ چې څنګه چل دی او خپل جیب په خپل قابو کې راوستی. ما ته خو پته نه وه چې دا به داسې، زه ته څه خبر وم. تاسو څنګه وکتو په پېښور غونډ پاکستان رو پکې اخ کېږي، عمرزو داسې غونډ ځایونه به خراب شي. تاسو کتل دې دومره ظالمان یو که نه چې دا یې مو نه کتل یوه ښځه وه، بل غونډ ګروپ به که نه صرف یو کس خو نه و که نه چې یو کس و په چینچۍ والا پوره هر څوک یو ځای. تاسو په چا باندې موږ بروسه مه کوئ. اس نه تاسو وایئ چې دا ډرایور به زه ډرایور ته به ووایئ چې دی کوز که دا چل په چا باندې بروسه اوس نه شئ کولی. بروسه هم دله ختمه کړه. دا ظالمان ډېر زیات شوي دي. ببو سره هم دا شو. ډېر خلک به بلې طریقې کوي. طریقه به زه تاسو ته ووایم چې خلکو ته میسجونه وکړي چې دا پیسې راغلې، دومره پیسې راغلې. زه ما ته هم میسجونه شوي دي، خو ما پې اپلای نه ده کړې ځکه خلکو ځکه ما ته پته وي دا به فراډ وي. خلکو مجبوري خلکو ته لږ دا به ریشا کې څه به دې سره زما زندګي به زما کور والا مدد وشي. نو خلک به پیسې ضایع کړي. 3 لکه 4 لکه دومره 50,000 خو ډېر شي دی خلکو. ببو ځان محنت وکړو، پیسې وګټې. او هغوی ته دا ظالمانو چې خپله محنت نه شي کولی، بې محنته حرام مال خوري. لومبی سوال چې تاسو نه په دوزخ کې څه کېږي که نه، زه تاسو ته به کوم سوال کېږي وایي تا مال کم ځای کې وګټو او کم ځای کې دې خرچ کو، کم ځای نه دې وګټو، کم ځای نه دې وګټو، حرام مال دې وګټو، دا ځایونه دې وګټو، په داسې پیسې دې وګټې. دا ظلم بند کړئ. زه به دې عوام ته مې غواړم چې ځان بچ کړئ څنګه ببو تاسو ته ووایي، او د حکومت ته مې ویل غواړم او پولیس چې څوک وي هغوی ته مې ویل غواړم داسې خلک ګرفتار کړئ او څنګه کمپلین راځي په هغې باندې ډېر زر عمل کوئ. کو جون دو تاسو سره په بل انټرویو کې ملاویږم. جزاک الله.